الله الرحمن الرحیم دا علل د علی ابن مدینی دی صفحه نمبر 73 علل حدیث وست حدیث علت خی من جعل علی القضاء سوک چې وګرځول شو په قضا باندې قال علی ابن مدینی حدیث ابي هريره النبي صلی الله علیه وسلم من جعل القضاء فقط ذبح بغیر سکین سوک چې قاضي وګړل شي کنه جوړ شو ګویا کې د ذبح شو بغیر د چړکای نه ځکه چې د انصاف نه کیږي د غلطیاں نه کیږي نو ګویا کې د بغیر د چړکای نه ذبح شو فقال بیا وی رواه ابن ابي ذئب عن عثمان بن محمد الاحنسی او بل روایت کړي عثمان هذا احادیث و مناکیر دا حدیث منکر دی د سعید بن مسیب نه هغه د ابو هريره نه ورواه عبد الله بن جعفر ادي روایت ک عبد الله بن جعفر یخالف ابن ابي ذئب فی اسناده چې هغه خلاف کوي د ابن ابي ذئب په اسناد کې برألته ابن ابي ذئب عثمان بن محمد اخنسی روایت کوي د خلاف کوي ورواه اخنسی المقبری بیا اخنسی روایت کی مقبری نه او د عبدالرحمن عارج نه هغه ابو هريره عبدالرحمن بن عارج هغه ته عبدالرحمن بن خرمز وی ان ابي هريره چې دغه شاګرد دی والحديث عندي حديث المقبری لیکن دی حدیث زما په ځمن د مقبری سي دی وفيات بعض المحدثين بعض محدثینو تا وفات لکا ماتا ایوب سختانی سنه 31 فی الطاعون 131 کې دی وفات شوی دی ماته یونس سنه 39 د چې د یونس د 39 کې 100 یعنی 39 کې د وفات شوی دی ها ماته ابن عون سنه 150 50 او در ماته هشام سنه 48 148 ماته ابراهیم نحوی 100 یعنی مطلب 90 یعنی 96 کې د وفات شوی دی 196 ته او قتل کړي شي سعید بن جبیر سنه 95 95 کې وفي حمات الحجاج او په دا کال من حجاج به عمر شو ماته هشام بن سعد سنه 60 و 160 کې ماته ابو عوان سنه 75 75 کې وماته بشر مفضل محمد بن سوا او فضیل بن عیاض او معتمر سنه 87 یعنی دا 87 کې ماته ابو معاویه سنه 95 95 کې ماته ابن عمر بعد موت معاویه ب 17 سنه یعنی 73 کې ماته قتاده سنه 17 و 117 وهو ابن 56 یعنی دا دغه عمر ماته مالک و ابن 84 یعنی 84 سال عمر ماته سنه 79 د پسو کې یعنی یو کم 80 کې وفات شي ابو الاحوص حماد بن زید 95 کې ولیدا مالک سنه 95 95 کې د پیدا دی او امام صاحب ابو حنیفه په 40 دا په 80 کې پیدا دی وماته طاووس او وفات شوی طاووس سنه 400 104 کې ماته یزید بن زهیر شعیب بن حبیب سنه 86 دا مطلب سے 82 کې او ماته سفیان ثوری 61 و 161 کې ماته شعبہ سنه یعنی 60 و 160 کې ماته یحیی بن زکریا بن ابي زائده دا چې د سو کې 82 یعنی 82 کې وفات ماته حماد بن سلمہ 76 یعنی 76 کې دا وفات کې علل حدیث اذا کلا احدکم فلیاکل بیمینه ودی کې علت تخی قال علی و حدیث ابو هريره نبی صلی الله علیه وسلم اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینه فقال رواه نعمان بن ارشد عن ابن شهاب عن سعید عن ابي هريره دې کې دا روایت کی ورواه دغه روایت بیا کړی معمر د زهری نه الته زهری نه سوک د روایت نعمان بن راشد دی دلته زهری نه روایت معمر دی هغه د سالم نه هغه د ان ابيه والد نه نو الته چې د ابو هريره ذکر دی دلته ما ابو هريره ذکر نشي دا ګور علت معلوم شو وراه دغه روایت ابن وینه کړی صالح بن کیسان د زهری نه کړی د زهری ګور بل شاګرد هغه بیا ابوبکر ابن ابي عبید الله نه کړی ابن عمر نه کړی دلته ګور نه ابو هريره دوم بدل شو او د سعید په ځمن ابن عمر راغی و علت معلوم شو وراه دغه روایت بیا ابن وینه کړی صالح بن کیسان د زهری نه کړی بکر ابن وینه هغه عبد الله ابن عمر نه نو دلته مداد د ابن عمر گذر وراه دغه روایت کړی عبدالرحمن بن اسحاق لکه څنګه روایت کړی ابن وینه هغه سي اور دغه روایت کړي جویره د مالک نه زهری نه ان بکر نه زهری بیا د روایت بکر نه کې هغه د عبید نه هغه ابن عمر نه په خپل فما رواه محمد زهری هغه چې روایت کړي محمد زهری نه او هغه د ابوبکر نه بن عمر هغه مرسل دی لکه ځکه ابو هريره پکې نشي احادیث نعمان منکر دی لم یتابع علی خان ځکه دغه مطابق نشي احادیث مالک چې حدیث جویره په شان قدیم دی وکانه یسنده او دغه سند کوي